یو الک به یا یو جینۍ به ځان ته جوړه کړي چېرې دا به اچو دغه هلک د جوړې اچولو نه مخکې مړ شي یا جینۍ مړه شي یا هلک اکسیډنټ وکړي نو ده به نوې جوړی نوې ټیلر نه به یې له راوړی هم نه وي نو هغه غریب به په کټ کې مړ پروت وي نو دی به لاړ شي ټیلر نه به جوړه راوالي یاره دا یې ډېره په مینه ځان ته جوړه کړې وه او بس دا به وله په مړونې واچو دا په کوم ځای کې په اسلام کې ولې ولاچې دغه کپړه چېرته غریب ته ورکه او که چېرې دغه کپړه د دې مړي په وجود ولګېده پیمانې ووایو هغه سکه خورې هغې به اچوي هغه سکه رورې هغې به اچوي وینا دا مونږ دې مړي ته څلور ته مو اچولې وه دا اوس مونږ غریب ته ورکه او چا ایفون موبایل یې اخیستی دی هغه هم غریب ته ورکه که نه هغه خو نه ورکې ما له یو کس کپړې راوړې ما ته وایي استاجي دا مې د نیکه کپړې دي او دا وي چې جومات ته ویسه ورېکه ما ولې بچیه وی چې مور وي مونږ تیارېږو ما خدای دې تباه که ما چې اراډو ګړی چولې و هغې نه نه یارېږدي هم راوړه که نه هغې نه مالې نه یارېږئ خو د کپړو نه یارېږئ پاتې کټن کپړه به یې د کفن هغه به یې در پسې راخوشي کړي یاره دا چې استاز ته ورکه ما له یو کس ما ته استاد چې دا واله ما زه پې څه وکړم هلکو ماشومانو ګپ ورسره لګوم نو ما ته وي استاد وي دا مور مې راته وي دا جومات ته ویسه ما یې دې نه څه جوړ کړي که ځان ته کپړه تې کړي ما ورته وایي چې ځان ته تې بورکه جوړه کړه دا ولې دا مونږ ملا صرف دې دپاره خاص کړی چې ملا ته به صرف زکات صرف چې کوم دی د مړي کپړې واسکټ د مړي هغه کپن زیاتی صابونه چې په صابونه مړی ولمبوي هغه هم بیا مولا ته راوړي مونږ خدای راستي د دې کپن نه ځان ته یېرېږو او دوی په مونږ پسې راخوشې کړی